دا ملګری تپوس کوي چې د دې یوم عاشورا فضیلت په دې کې د روزې نیسلو شرعي حیثیت او د خوراک په خولو او په کور والو باندې د وسعت هغه شرعي حیثیت تفصیل سره بیان کړي. نو جواب دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د رمضان المبارک نه پس د ټولو نه فضیلت والا روزه او میاش هغه د محرم میاشت او کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راړ نو يهوديان اولیدل چې هغه به د 10 محرم روزه نیسله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې تاسو ولې دا روزه نیسئ؟ هغه ورته وی چې حضرت په دې ورځ باندې الله تعالی فرعون غرق کړي او په دې ورځ باندې الله تعالی موسی علیه السلام له او بنی اسرائیل له نجات ورکړي. نو موسی علیه السلام به دا روزه د شکر په تور باندې نیسله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې منګه خو د موسی علیه السلام زیات حقدار یو، ځکه چې منګه پیغمبري ماغوم پیغمبر دی، نو منګه زیات حقدار یو د دې روزي چې منګه اونیسو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دغه روزه نیسله. بیا صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې حضرت منګم روزه نیسو، دیم نیسی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که آینده سال ز ژوند دیوم ان بیا بزو نو تاریخ روزه وسره یو ځای کوم. دغه رنګي بعضی روایتو کې داوم راځي چې د رمضان المبارک د فرضیت نمخ کې د عاشورا د 10 محرم روزه فرض و، څنګه چې اوس موږ د رمضان روزه نیسو او دا فرض دي. نو دغه شانتي د رمضان المبارک د فرضیت نمخ کې د عاشورا روزه دا فرض و، او چې کله د رمضان المبارک فرضیت نازل شو نو د عاشورا روزه اختیاري شو، که څوک نیسی او که څوک نه نیسی. نو د دې احادیثونه بلکې یو حدیث بلوم دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک د عاشورا روزه اونیسی نو زما د خپل رب نه امید دی چې الله تعالی به تر تیر کال ګناهونه معاف کړي. نو دا خو د رمضان دا د یوم عاشورا هغه فضیلت بارک احادیث. نو مسله دغه سکال ان شاء الله تعالی اتوار پر باندې 10 محرم دی او نن 8 محرم دی. نو که څوک روزه نیسي نو په کار دادی چې هغه خالی او اتوار یا اتوار او پیر دا روزه اونیسي چې هغه ثواب هم حاصل شي د فضیلت والا او د يهوديانو د مشابهت نه بنده بچي. نو دا روزه نیسل په دې رس کې دا مستحب دي. دویمه خبره چې احادیث سنن کبرا بهقی کې حدیث موجود دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک په دې رز باندې په خپل کور والو باندې د رزق په باب کې د خپل وس مطابق فراخي او کی الله تعالی به ټول کال فراخي ساتي. نو علما فرمای چې په دغه 10 محرم باندې خپل کور والو د پاره بهترین خوراک په خول د خپل وس مطابق دا مباح عمل دی. نو په دې باندې کوم عمل وشي دا بهتري. بس د عاشورا سره متعلق دا دوه خبرې دي، یا روزه نیسل یا په خپل کور والو باندې او په خپل اهل او عیال باندې د خپل وس مطابق پرځ کې وسعت او فراخي ساتل. د دین علاوه چې څومره خبرې دي دا بدعات دي، دا رسومات دي، دا خرافات دي. سزاینو کې خلک شربت ویشي، د شیعاګانو سره مشابهت دا دغه عقیده ده چې حسین رضی الله تعالی عنه کربلا کې او داغه ملګری اهل بیت رضوان الله علیهم اجمعین هغه په کربلا کې تګي شهیدان شوی. نو موږ زکه دا ویشو چې هغه تګیو. نو اول خدا خبر تاریخی روایت په خپل ځای باندې د هغه په حیثیت باندې خبره نه کو، خو بهرحال کچري هغه حضرات په دغه طریقه باندې شهیدان شوی وو، ولیکن دا طریقه غلطه ده. هغه خو الله تعالی به بخلی بخشای لوګ دي، خلق دي، الله تعالی به بخلی ځکه چې صحابه او اهل بیت هغه ډیر لوی خلقو. ولیکن اوس موږ ځان له یو رواج جوړ کړی دی، بیا په کورونو کې پخیږي او خلق په لارو کوڅو کې ویشي. نو دا د شیعاګانو سره مشابهت ته. نور
په دغه غرض باندې د کول اعمال په تور خاص نشته. نو دغه دوه عملونه دي دا د حدیث نه ثابت دي او د دین علاوه چې څه دي انو هغه د شیعاګانو مشابهت خلق قبرونو لذي قبرونو باندې خاریا چې قبرونو باندې شګي اچي او څوک چې کوم دینو حلیمونه وی شي څوک شربت وی شي د دې ټولو نه اجتناب لازم دی. دا په دین کې د ځان نه اضافه او سیوا والے دی.